د ناقص واوی د ثلاثي مجرد دویم باب دی فعل یفعلو. نو لومبی ته دی صرف صغیر ذکر کړی دی. جثا یجثی جثوا فهو جاث وجثی یجثا جثوا فذاك مجثی. لم یجثی لم یجثا لا یجثی لا یجثا لن یجثی لن یجثا. الامر منه اجثی لتجثا لیجثی لیجثا. والنهي عنه لا تجثي لا تجثى لا يجثي لا يجثى. والظرف منه مجثا مجثيان مجاث مجيث. والآلة الصغرى منه مجثا مجثيان مجاث مجيث. والآلة الوسطى منه مجثات مجثاتان مجاث مجيثية. والآلة الكبرى منه مجثاء مجثاءان مجاثي مجيثي. وأفعل التبذيل المذكر منه أجسى أجسيان أجسون أجاس أجيس. والمؤنث منه جثيا جثيان جثييات جثن جثيا. وفعل التعجب منه ما أجثاه وأجثي به وجثوا. نو دا تدی باب صرف صغیر دی. پدې کې هم په کثرت سره قوانین جاری شوي دي او پدې کې هم عام طور باندې هغه قوانین جاری شوي دي کوم چې تدی باب نمخ کې په دعا یدعو کې جاری شوي دي. نو راځو مونږه دغه قوانینو لره. د لومبۍ صیغه د جثا دا په اصل کې د جثوا. نو د قال قانون د وجنه و په الف سره بدل شوی دی نو دینه جوړ شوی دی جثا. یجفی دا په اصل کې دی یجثو. نو د ټول لومبۍ په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. وو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی. تدینه مخکې حرف مکسور دی. نو دغه واو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو یجثیو. بیا د یرمی ترمی قانون دا په دې کې جاری شوی دی. او هغه داو چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي د لام کلمې په مقابله کې وي تدینه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو تدغه واو او د یا نه د ضمه یا د کسره حذف کول واجب دي. نو دلته په یا باندې ضمه ده تدینه په مخکې حرف باندې کسره ده. نو د یا نه مونږه ضمه لري کړه نو موږ سره جوړ شو یجثی. جثون مصدر په خپل اصل باندې دی. فهو جاثن جاثن دو داعین په شان دی اصل کې دی جاثون. نو د دعیه قانون د وجنه و مونږ په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو جاثیون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه د یا د ضمه دا مونږ حذف کړه نو موږ سره جوړ شو جاثین. بیا د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین رااله یا مت حذف کړه نو موږ سره جوړ شو جاثین. جوثیا دا په اصل کې دی جوثیوا جوثیوا. د دعیه قانون د وجنه و مونږ په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو جوثیه. یوجثا په اصل کې دی یوجو ثو یوجو ثو. نو په دې کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی. وو په ماضی معلوم کې په دریم ځای کې واقع و دلته په څلورم ځای باندې واقع دی. نو دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو یوجو ثیو. بیا د قال قانون د وجنه د یا مونږ په الف سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو یوجثا. جسون په خپل اصل باندې دی. فذاک مجثی دا اسم مفعول دی ان شاء الله. د اسم مفعول کوم صرف کبیر دی نو موږ په دې باندې خبره کو. لم یجثی لم یجثا. نو په دې کې د لم یدعو لم یدعا والا قانون جاری شوی دی. داغي خلاصه دا و چې د مضارع هغه 15 صيغې د کوم په اخر کې چې پیش دی یعنی واحد مذکر غایب واحد مؤنث غایب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم. کله چې دا 15 صيغې د ناقص او د لفیف نراشي نو تدې په اخر کې حرف علت وي و راځي یا راځي او الف راځي. نو چې کله په دې 15 صيغو باندې مونږ د حروف جوازمونه یو حرف داخل کو یا مونږ تدینه د امر د واحد مذکر حاضر صيغه جوړو نو تدغه حرف علت غورځول دا واجب دي. نو یجثی په اصل کې وو یجثی او یجثا په اصل کې وو یجثا. نو چې لم مونږ داخل کو نو د یجثینی یا غورځوله او د یجثانی الف غورځاو. نو موږ سره جوړ شو لم یجثی او لم
یجثا. لا یجثی لا یجثا، نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول دی خو په دې باندې لا نفي داخل شو ده. لا یجثی او لا یجثا. لا یجثیا لا یجثیا. نو لن دی پنځو صيغو له نسب ورکي، لیکن لا یجثا په اخر کې چونکه الف راغلی دی نو په الف باندې فتحه ناراضي بلکې فتحه تقديري وي. الامر منه اجثي لتجثا. اجثي دا موږ جوړ کړی دی د تجثینا. تجثینا تا علامت د مضارع موږ وګرځاو، نو جیم ساکینو بیا پسا باندې کسره وه، د هغې د وجې نه موږ په شروع کې حمزه وصلي مکسور راوړه او د اخر نه مو حرف علت وغورځاو، نو موږ سره جوړ شو اجثي. لتجثا په اصل کې و تجثا. تجثا د لام امر ته الف غورځولی دی. دغه شان دی لیجثي لیجثا اصل کې و یجثي او یجثا. لام امر ته الف غورځولی دی او په د جوجثا نه یجثی کی یا غرزولی دا او په یجثا کی الف غرزولی دی. والنهي عنه لا تجثي لا تجثا لا يجثي لا يجثا. کم د معلوم صيغه دي نو تدې په اخر کې یاو په مضارع کې، او د مجهول په صيغو کې تدې په اخر کې الف، نو لا نهتی الف هم غرزولی دی او یا هم غرزولی دی، نو موږ سره جوړ شو لا تجثي لا تجثا لا يجثي لا يجثا. والظرف منه مجثا. مجثیان مجاثن مجیثن. نو مجثن په اصل کې دی مجثون. مجثون. نو د ټول نړمبې په دې کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه وو دا موږ په یا سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو مجثیون. بیا په دې کې د قال قانون جاری شوی دی، یا موږ په الف سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو مجثان. بیا د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین راغله، الف ته مونږ حذف کو، نو مونږ سره جوړ شو مجثن. دغه شانتي قانون د اسم علی صغرا په مجثن کې هم دی، خو دې کتاب کې د کاتب نه کم د اسم علی صغرا گردان دی، نو هغه ته پاتې شوی دی. هغه په اصل کې دی مجثن مجثیان مجاثن مجیثن. نو مجثن او مجثن کې یو شان قانون جاری کیږي. او مجثیانی د اسم تبذیل صيغه دا په اصل کې دا مجثوانی، نو د یدعا قانون د وجې نه دا وو دا په یا سره بدل کو، او دغه شان د اسم علی صغرا کم د تثنیه صيغه دا مجثیانی په هغې کې هم دا قانون جاری شوی دی. او مجاثن دا په اصل کې دی مجاثو. مجاثو. نو بیا د دعیه قانون د وجې نه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو مجاثیو. نو بیا په دې کې د جوارن ولا قانون جاری شوی دی، او هغه دا چې کله د جمع منتهى الجموع په صيغې کې یا متحرک وي او تدې نه مخکې حرف مکسور وي، نو دغه یا حذف کول او تدې په بدل کې عین کلمې له تنوین ورکول دا واجب دي. نو چې کله مونږ یا حذف کړه او د عین کلمې له یعنی ثالم تنوین ورکو، نو مونږ سره جوړ شو مجاثن. او مجیثن دا په اصل کې دی مجیثون. مجیثون. نو د دعیه قانون د وجې نه دا و مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو مجیثیون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجې نه دا زما مونږ حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو مجیثین. بیا د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، یا مو ته حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو مجیثین. دغه شان دی قانون د اسم علی صغرا مجثن مجثیان مجاثن او مجیثن په هغې کې هم جاری کیږي. والآلة الوسطى منه مجثات مجثاتان مجاثن مجیثیة. مجثات او مجثاتان دا په اصل کې وو مجثوتن مجثوتان. نو د یدعا تدعا قانون د وجې نه دا و مونږ په یا سره بدل کو، او بیا مو د قال قانون د وجې نه د یا په الف سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو مجثاتن مجثاتان. مجاسن دې کې خو مونږ قانونونه جاری کړل. مجیثیتون په اصل کې دی مجیثوتن. نو وو متحرک دی د لام کلمې په مقابله کې دی، تدې نه مخکې حرف باندې کسره ده، نو دعیه قانون د وجې نه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو مجیثیتون. والآلة الكبرى منه مجثاء مجثاءان مجاثي مجیثي. مجثاء او مجثاءان دا په اصل کې دی مجثاون مجثاوانی. نو په دې کې د دعاء بکاء ولا قانون جاری شوی دی، د الف زائده نه وروسته متصلا د لام کلمې په مقابله کې وو راغلی، نو دغه وو موږ په حمزه سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو مجثاء مجثاءان. مجاثي
دا په اصل کې دی مجاثیو مجاثیو. نو مجاثیو نو دې کې د سیدون قانون جاری شوی دی. یا او وو دا یو ځای واقع شوی دی، لومبی پکې ساکن دی، نو وو مونږه یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه، نو مونږ سره جوړ شو مجاثیو. او مجیثیون په اصل کې دی مجیثیون، نو په دې کې هم دغه قانون دا جاری شوی دی. وافعل التبذیل المذکر منه اجثا اجثیان اجثونا، نو دا په اصل کې وو اجثو اجثوانی او اجثاونا، د ازربو ازربانی ازربونا پشانتی. نو د ټولو نه لومبی موږ په دې کې یدعا تدعا قانون جاری کو، ځکه چې وو واقع شوی دی په څلورم ځای باندې. نو دا وو موږ په یا سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو اجثیو اجثیانی اجثیونا. بیا په دې اجثیو کې دا یا موږ په الف سره بدل کړه د قال قانون د وجه نه، نو موږ سره جوړ شو اجثا. او اجثیانی کې بیا دویم قانون نه دی جاری شوی، ځکه چې دلته د یا نه وروستو الف راغلی، نو چې کله د یا نه وروستو الف راشي نو په دې کې بیا د تثنیه الف راشي یا د جمع، نو په دې کې د قال قانون نه جاری کیږي. او اجثیونا کله چې یا موږ په الف سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو اجثاونا. نو الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله، الف هم ته حذف کړو نو موږ سره جوړ شو اجثاونا. او اجاثین دا په اصل کې دی اجاثیو اجاثیو. نو د دعیه قانون د وجه نه و موږ په یا سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو اجاثیو. بیا د جوارین قاعدې د وجه نه یا موږ حذف کړه او د ثال موږ تنوین ورکو نو موږ سره جوړ شو اجاثین. او اوجیثین په اصل کې دی اوجیثون اوجیثون. دعیه قانون د وجه نه و موږ په یا سره بدل کړو نو اوجیثیون شو. بیا ته د یا نه موږ ضمه حذف کړه د جرمی ترمی قانون د وجه نه، نو اوجیثین ته جوړ شو. بیا یا موږ د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کړه نو اوجیثین ته جوړ شو. والمؤنث منه جثیا جثیان جثیات، نو دا په اصل کې دی جثوا جثویان جثویات، د ضربا ضربیان ضربیات بشانتی. نو په دې کې د دعیا والا قانون دا جاری شوی دی. واغه داري چې کله د فعلا تبذیلی د لام کلمې په مقابله کې وو واقع شي نو تدغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي. نو په دې ټولو کې د فعلا وزن جوړ شوی دی، په جثیا کې هم جثیان کې هم او جثیجاتو کې هم. نو دا وو موږ په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو جثیا جثیان جثیاتون. جوثان په اصل کې دی جوثاون جوثاون. نو دغه واو دا مونږ د قال قانون د وجنه په الف سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو جوثان. بیا الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کړو نو موږ سره جوړ شو جوثن. او جوثیه په اصل کې د جوثیوا د زوري با پشانتی جوثیوا. نو د سیدون قانون د وجنه و مونږ یا کړو یا مو په یا کې ادغام کړه نو موږ سره جوړ شو جوثیه. وفعل التعجب منه ما اجثاه واجثي به وجثوا. نو ما اجثاه دا په اصل کې دی ما اجثوه. نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو نو ما اجثیه تی جوړ شو. بیا یا مونږ په الف سره بدل کړه نو تدینا ما اجثاه دا تی جوړ شو. واجثي دا په اصل کې دی اجثو اجثو. نو وو ساکن دی تدینه په مخ کې هر باندې کسره ده، نو دا وو د میعاد قانون د وجه نه موږ په یا سره بدل کو نو دینه جوړ شو اجثی. واجثی به وجثوا، نو دا په خپل اصل باندې دی. وسره زمونږه صرف کبیر لا نو لمبه گردان دی د ماضی معلوم جثا جثوا جثو جثت جثتا جثونا جثوت جثوتما جثوتم جثوتی جثوتما جثوتن جثوتو جثونا. د جثونا نواله تر د اخیره پوری نو بدی کې د کتاب کې پلام کلمې په مقابله کې یا لیکلی دا خدا د کاتب غلطی ده په اصل کې دی جثونا جثوتا جثوتما جثوتم جثوتی جثوتما جثوتن جثوتو جثونا. نو دا گردان دا دو دعا د گردان په شانتی دی. باغی کې چې کوم قوانین جاری شوی دي نو هغه دلته هم جاری شوی دي. جثا په اصل کې وو جثوا، نو وو په الف سره بدل کو نو جثات جوړ شو. جثوا په خپل اصل باندې دی. په جثو جثت او جثتا کې
یو د قال قانون جاری شوی دی او بل د التقائی ساکنین والا. اصل کې دی جثو، جثوت او جثوتا. نو وہ مونږ په الف سره بدل کو، نو دینه جوړ شو جثاو، جثات او جثاتا. نو د الف مونږه د التقائی ساکنین د وجه نه حذف کو، د مونږ سره جوړ شو جثو، جثت او جثتا. او جثتا کې مونږه به تیر در مخکې هم خبره کړو د دعا په گردان کې چې دلته دا تا چونکې په اصل کې ساکن ده، نو د هغې د وجې نه د الف د التقائی ساکنینو د وجې نه حذف کېږي. او دلته چې په تا باندې کم حرکت دی نو دا عارضي دی. او د جثو نه نواله تر د اخره پورې دا په خپل اصل باندې دی. بیا د ماضي مجهول گردان دی جوسیه، جوسیه، جوسو، جوسیت، جوسیتا، جوسینا، جوسیت، جوسیتما، جوسیتم، جوسیتی، جوسیتما، جوسیتن، جوسیتو، جوسینا. د دعیه، دعیه، دعو، دعیت، دعیتا، دعینا دا هغې په شان دی. او هلته چې کوم قوانین جاری شوي و هغه دلته هم جاری شوي دي. په دې جوسیه کې جوسیه، جوسیت او جوسیتا کې په دې کې د دعیه قانون جاری شوی دی. په اصل کې دا دی جوسیوا، جوسیوا، جوسیوت او جوسیواتا. نو و متحرک د لام کلمې په مقابله کې دی، تدې نه مخکې حرف مکسور دی. نو دغه و مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو جوسیه، جوسیا، جوسیت، جوسیتا. او کومه د جمع مذکر غایب صیغه ده جوسو، نو دا په اصل کې دی جوسی وو. نو په دې کې د یدعو تدعو قانون کوم دویم صورت دی، نو هغه پکې جاری شوی دی ځکه چې د دې په صیغه کې د عیوو شکل جوړیږي. د عیوو څنګه چې په عیوو کې د وو ساکن نه په مخکې حرف باندې زیر دی او وروستو ته وو ساکن دی، نو دغه شانتي دلته ثیوو جوړ شوی دی. د وو د ساکن د وو نه مخکې زیر دی او وروستو ته وو ساکن دی، نو د وو د ضمه د موږ ثاله ورکړه او د سا نه مو کسره لرې کړه، نو موږ سره جوړ شو جوثو. نو د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله، یو وو ته حذف کړو، نو موږ سره جوړ شو جوثو. او بیا د جمع مؤنث غایب د صيغې نه والا تر د اخره پورې جوسینا، جوسیتا، جوسیتما دا په اصل کې جوسیونا، جوسیوتا، جوسیوتما. وو ساکن دی، تدې نه په مخکې حرف یعنی په سا باندې کسره ده، نو د میعاد قانون د وجې نه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو جوسینا، جوسیتا، جوسیتما دا ته جوړ شو. نو خلاصه دا شوه چې په ماضي معلوم او د ماضي مجهول گردان دا دو دعا د ماضي معلوم او دعیه د ماضي مجهول په شانتي دي. باقي کې چې کوم قوانین جاری شوي دي هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. اوس راځو مونږه د مضارع معلوم گردان لا. د مضارع معلوم گردان دی یجسی، یجسیانی، یجسونا، تجسی، تجسیانی، یجسینا، تجسی، تجسیانی، تجسونا، تجسینا، تجسیانی، تجسینا، اجسی او نجسی. د کومو پنځو صيغو په اخر کې چې یاد نو دا په اصل کې دی یجسیو، تجسیو، تجسیو، اجسیو، نجسیو. نو واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع شوی دی او تدې نه مخکې حرف مکسور دی، نو د دعیه قانون د وجې نه دغه و مونږ په یا سره بدل کړو، نو مونږ سره جوړ شو یجسیو، تجسیو، تجسیو، اجسیو او نجسیو. بیا د یرمی ترمی قانون د وجې نه د یا نه د ضمه مونږ حذف کړه، نو یجسی، تجسی، تجسی، اجسی او نجسی دا ته جوړ شو. نو د پنځو صيغو کې مونږه د قوانین د جاری کړل. په دې پنځو صيغو کې د دعیه قانون جاری شوی دی او د یرمی ترمی والا. بیا د تثنیه صيغې یجسیانی، تجسیانی، تجسیانی او تجسیانی. دا په اصل کې دی یجسیوانی، تجسیوانی، تجسیوانی، تجسیوانی. په دې څلور وانو کې هم د دعیه قانون جاری شوی دی. د و متحرک نه مخکې حرف مکسور دی، دغه و مونږ په یا سره بدل کړه، نو یجسیانی، تجسیانی، تجسیانی او تجسیانی ته جوړ شو. د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه یجسونا او تجسونا دا په اصل کې دی یجسیونا د یضربونا بشانتی، او تجسونا په اصل کې دی تجسیونا د تضربونا بشانتی. نو په دې کې د میو صورت جوړ شوی دی. د یدعو تدعو قانون دویمه حصہ مونږ دا ویلو کچکري د صيغې شکل د عیو، میو، عوی، هوی بشانته جوړېدو، نو بیا به مونږ ته دغه وو او د یا حرکت نه حذف کو، بلکې مونږ به مخکې حرف لور کو. نو دلته د میو صورت جوړ شوی دی. څنګه چې په میو کې
د یا مضموم نه مخکې کسره ده او وروستو ته واو دی، نو دلته به ثیو کې هم په یا باندې ضمه ده، تدې نه مخکې حرف باندې کسره ده او وروستو ته واو دی، نو مونږ د یا د حرکت ساله ورکو. نو چې ساله ورکو نو یا ساکن ده او تدې نه په مخکې حرف باندې پیش دی. نو د یو سرو قانون د وجه نه د یا مونږ په واو سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو یجثونه. نو د دوه واوونو په منځ کې التقاء ساکنن راغی، نو واو هم ته حذف کو، نو مونږ سره جوړ شو یجثونه او تجثونه. د جمع مؤنث غایب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه دا په اصل کې وا یجثیونه او تجثیونه، یجثیونه او تجثیونه، د یضربنا او د تضربنا په شانتي. نو دلته وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو د میعاد قانون د وجنه دغه وو مون په یا سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو یجثینا او تجثینا. نور په ټولو صيغو کې مون قوانین جاری کړل، 15 صيغه یو پیر مونږه ذکر کړی، بیا هم د سلور دو تسنیه ذکر کړی، بیا مو د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه ذکر کړی، بیا د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه. نو یو د واحد مؤنث حاضر صيغه پاتې را تجثینا، نو دا په اصل کې دی تجثیوینا، د تزریبینا پشانتی تجثیوینا. نو په دې کې د یرمی ترمی قانون جاری شوی دی، ځکه چې وو مکسور دی، تدینه مخکې حرف مونږ هم مکسور دی، نو د وو نه مونږ د حرکت حذف کو، نو اوس وو ساکن دی او تدینه په مخکې حرف باندې کسره ده، نو د میعاد قانون د وجنه دغه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو بیا د دوه یاګانو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو یو یا هم ته حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو تجثینا. اوس راځو مونږه د مضارع مجهول گردان نه. د مضارع مجهول گردان نه یوجثا، یوجثایان، یوجثونا، توجثا، توجثایان، یوجثینا، توجثا، توجثایان، توجثونا، توجثینا، توجثیان، توجثینا، اوجثا او نجثا. نو تدین مخکې یدعا، یدعیان، یدعونا د مضارع مجهول کم گردانو په هغه کې چې کم قوانین جاری شوي دي، هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. کمی د 15 صيغو په اخر کې الف دی، یعنی یوجثا، توجثا، توجثا، اوجثا او نجثا. دا په اصل کې دی یوجثو، توجثو، توجثو، اوجثو، نجثو. نو په دې کې د ټولو نه لومبې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی، وو واقع شوی دی په څلورم ځای کې او په اصل کې وو په دریم ځای باندې. نو دغه وو موږ په یا سره بدل کو او بیا مو یا په الف سره بدل کو، نو موږ سره جوړ شو یوجثا، توجثا، توجثا، اوجثا او نجثا. کم سلور دو تسنیه صيغې دي او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. نو په دې کې د یدعا تدعا والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې دا په اصل کې وو دا یوجثیانی، توجثیانی، توجثیانی، توجثیانی او دا یوجثینا او توجثینا. دا په اصل کې دی یوجثوانی، توجثوانی، توجثوانی، توجثوانی او یوجثونا او توجثونا. نو وو واقع شوی دی په سلورم ځای باندې، نو دغه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو یوجثیانی، توجثیانی، توجثیانی، توجثیانی او یوجثینا او توجثینا. نو مونږه په 9 صيغو کې، په 9 کې نه بلکې په 11 کې مونږه قوانین جاری کړل، 15 صيغې یو پیر او بیا 6 صيغې په بل ځل باندې. پاتې شوې 3 صيغې، د جمع مذکر غایب صيغه، د جمع مذکر حاضر صيغه او د واحد مؤنث حاضر صيغه. یوجثونا، توجثونا او د واحد مؤنث حاضر صيغه توجثینا. نو لومبه په دې درې ونو صيغو کې د یدعا تدعا والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې وو واقع دی په سلورم ځای باندې. نو دغه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو یوجو ثیونا، توجو ثیونا او توجو ثیینا. بیا د قال والا قانون د وجنه دغه یا مونږ په الف سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو یوجو ثاونا، توجو ثاونا او توجو ثاینا.
نو په دې جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کو نو موږ سره جوړ شو یجثون او تجسون. او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء ساکنین راغی نو الف هم ته حذف کو نو موږ سره جوړ شو تجثینا. نو خلاصه دا شو چې کوم 15 صيغو په اخر کې الف راغلی دی دا یجثا تجثا تجثا اوجثا نجثا. نو پدې کې لومبه د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی او بیا پدې کې د قال والا قانون جاری شوی دی. کم سلور د تثنیه صيغې دي او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغې دي نو پدې کې صرف یو قانون جاری شوی دی د یدعا تدعا قانون. دغه د وجنه دا و موږ په یا سره بدل کو او دا نور کومې صيغې دي جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر پدې کې درې قوانین جاری شوی دي. لومبه د یدعا تدعا قانون دغه د وجنه موږ و په یا سره بدل کو، بیا پاغي کې د قال والا قانون جاری شوی دغه د وجنه د و په الف سره بدل کو او بیا د التقاء ساکنین قانون دغه د وجنه الف موږ حذف کو. نو پدې مضارع مجهول کې دا قوانین د جاری شوی دي. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به موږ د اسم فاعل او د اسم مفعول ګردانونه ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.